رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیم صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل چې زاغه ته تعبیر وکړي. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی. وی وکه دی بیگا ما یو خوب لیدل. ټول صحابه سرنګون شو هغه وی ز پروتمو یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روان چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار و دوه کسره ته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکزا وی چې مخک لاړم یو سړی ناس ته او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انګوري دي د دې ناس ته خلی ته ورچي داخله داسې شلي او بیا ورځي او شلي او بیا ورځي. یا بار الہ دا څوک دی وی چې نور مخکزا چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي کله لاندې. دا سوق دي ویجی نور مخکې چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو او یو سړی پکې پروت ته غوپی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کان راشي او د په داخلو لګي او بیا پکې ورو. دا څوک دی ویجی نور مخکې و ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخو و یو راته وای چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته خو د غوکې د چوستې په پوي. یا رسول الله کم سره چې پروت او سر په کانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به پې نه کو. قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته چې په قران د عمل زراغه د بیا پکې نو. دا سره چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به. سردار کونینو فرمایل چې دا خلای پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره چې په دې خلبه د په دنیا کې دو جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چره نه وکړي سوا د شر او د فساد کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا و یا رسول الله دا هغه سړی دي چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې بغرزیده او دا هغه خزه دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې بغرزیده. نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې بداغوي قبر د اور تنور وي.
اندازه وکړي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکول سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وته دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتل بیا سحر صحابه او تویلی نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل ته دی خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو کته وی رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه قران کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقع بیان د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله هغه واقع هم دا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات وډر زنکدنې پیراوس چې زنکدنې پیراوستو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندېش سپوږ شو و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړي سلور زرا کالا ورته وېس مکه لاندې سال دی او ستا سحال ویسے نور خبر نه سلور زرا کاله می وشو چې مړې ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینه تله نه اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینه تله عزیزانو یو د اورېدو خبره عزیزانو یو د اورېدو خبره او یو د لیدو خبره ز په شب قدر کې وم او یو سړیو چې داغه دا یو خو بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی نو په ډانګورو بغرځیدا نو ما غي اورځي تپوسو کو چې د خپې باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځي
هغه ماته وی چې مولانا صاحب دال وګد باسته سو وخت بزستا زیت درشم بیا به پوي مال ډېر سورج پس هغه راغیو کټ کې ناس ماته وی چې د سواد د کوهستانونو یم غریبای در په در خاورې په سر کړه یم پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوه چې اوخ لیونه شوه نو هغه مالک اونته نه منډه والے او خلق اونته منډه والے ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې ده پړې پکې ځوړندې نو دی وخته په دې پوزه کې داسې چارګل غونډه چولې کې پړې چولې شراوین نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې او سرنګ غوندې او پاغه سرنګ کې ته زننه و او دا بلا را پسې کیناګر ډېری خود او خوند ظالمه کینا چې دا په حیواناتو کې تبل چي نشي اوخ ډېر سخت کینا ناک شه چې زته په سورنګ کې نه وته منو د خورا په سراتلې شو نه نو ودا سورنګ خلا کې سملاستو او دا بوتاړي چې د سورنګ د خلیتا کې چې راوځي بګینه پکم سات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی اوس مسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لک سات تیر شي نو سرنا تیار باندې داسې پوښ چې لک سات تیر شو نو سګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پراته ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچا پراته ده ثابت او د هغه مار په سر باندې د دینو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام خدای دې امان دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا زیره او کنستونو داسې لړمان پکې راوته چې دا ویختو دا دی جمعه کې مخامخ دا ویختو دې زمکه لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي نو ماره کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلانه به وسوک بچ کې دا دومره لوی اجدها او بیا په سر او هغه لړم د اجدها په سر ګرځیده نو د اجدها دا غلړم د یاري رب نوانه رب نوانه بس غلی پرتاو په دې سره سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو ته بم راغلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ور چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېده بیا برغه د دې په سر بغرزیده بیا به سات پشپوش بیا به ورغه د دې سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې و اډکه مې خیال وکړ چې لاړې تباش
خدا سوچ راغی چې دی دا اجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینا راشه ته خو خلاصيږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه نو کېړای مې راوېستا او هغه لړم مې د دې اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړای یې نو عرض مې داو چې دا اجدها پوه شو چې دې سړی خو ما سره ډېره لوی نیکی وکاو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها دا سه وخزیدا نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې وخزیدا نو دا سه راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اوخه په دې بطار باندې یو چک پیو لګو او بیا ته وو نو دا اوخره ګنجلک او اجدها لا ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو و دا سرنګ نه چې زم راوته نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر و چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپ پکې نه نواتا چې نه نواتا خو چې خپ مې تر وېسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې اله زرته بیخ کې د خپ پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکی نو دا خپ رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما د خپ نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شپ قدر کې نن تقریبا 3 کاله مخکې ماته ارزنه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها په دې بيځګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ اتل سورۃ پس اقربا رااله مونږه وباسو وې ما نه تاسو کومال به وړي بس خخته وې چې نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینا لکو چې لټه شو داغه په مخ چر پراینستو داسې تورو لکه تبخه څه شي او دا خلای دی وحکو تراغله و دومره ارته او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرته او د سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچه دا دیزه 12 تقریبا 15 سورلس 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دلاره یو الک مخل راغه اوسم د رامداس کې ژوندې ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې ورل چې ورل ما لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواري شوی وي دومره زمانہ په تیرا زم لاندې ډورې ته کوشو اسورم چې لګرد کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلف غوندي په دې غوګونو په دې مخره پرتی لری نه خو می خو کتو خو سودا می دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس ورورم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وهیدا دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو در اغي زما د الله سو خپدا سونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اوار شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړی داسې پروتو تابو ریخم څه شي
بالکل لا سنا سینا ما پوزا لاس می په خو والو کفن داسې تاب وې اوسته د بجاج د دکان نه راو داسم پکې دي په دغه دیرا دیو د نمازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس په دغه ځای کې مړ رئیستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته وې مکه وې لکوین یو سات زمو درې دم تماشه تماته دا سودای چودرې دم خو چړمبه خختار لری کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر شي بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مساوا او بیا زر ور پسې خخته ولا ګولې